استحقاق الحمد فجعل الله کی دام د اختصاص او د استحقاق د دې معنا دا جوړیږي حمد الله لره او حمد په الله پورې خاص دی او دې دا مدعا شو دې مستحق حمد دی او په دې پورې حمد ولې مدعا چې نظری دلیل پکاري دا دلیل ته اشاره ده په نمت سیاسي یعنی الله مستحق الحمد والحمد مختص ولي أنه المتوحد مستقل بذاته الجليلة الجلال إضافة بذات إضافة صفة موجود المتوحد معناه مستقل كذا فعل استقلال یہ مستحق حمد حمد فتبر مختص ولي لأنه المتوحد یہ مستقل في ذاته الجليلة فذات كل كتاس ذات لأنه المتوحد في ذاته الجليلة ذات صغرى وفارد الكبرى سهلة الكبرى وتمثيل وكل ما هذا شانه فهو مستحق الحمد هذا ذات شان دارنگی یہ مستقل بجلال ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم الكبرى نتیجہ داور کا کہ اللہ مستحق دا حمد دے او حمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنه المتوحد في ذاته الجليلة وكل ما هذا شأنه مستحق الحمد والحمد مختص به لا نتيجة الحمد مختص حمد الله أو دي مستحق وكمال صفاته كده مدعا حمد اختصاص حمد الله تعالى کومه مدعا چې اهمه د هغې دپاره خلک دلایل عدیده راوړي ډېر یو دلیل د ذکر که په نمت قیاسي کې راځي بل دلیل ته اشاره کوي بل دلیل په قبلې د عطف وکمال صفاته اضافت کمال صفات تام اضافت الحمدلله حمد الله لرده او حمد خاص الله پوری الله مستحق ولی لأنه المتوحد ذکر چې دی مستقل فی صفاته الكامله صفات کامله وكل ما هذا شانه هرغ ذات شان دارنگی فهو مستحق فكذا نتيجة واستجى الله مستحق الحمد والحمد تدريم دليل لله ذات أهم يجي ولا دلائل عديدة الحمد لله حمد الله ورخاص الله ولي المتقدس دا متقدس هم سكدا متوحد ومتقدس على سبيل التفاعل أسي الله المتقدس في پاک في نعوت الجبروت صفات قهريوك عن شوائد النقص يسير النقصان وسماته العلامات تدريم دليل لذلك المدعاء الحمد لله دلام اختصاص او دلام الاستحقاق كم تخصيص او استحقاق او تريا مدعاء حمد بالله پورے خاص الله مستحق حمد ولي لأنه المتقدس في نعوت الجبروت
لکه دی پاک دی په نعوت الجبروت جان شواد دا صغرا شو لپاره د کبرا سره وكل ما هذا شانه حرکت ذات شان دارنګي فهو مستحق الحمد والحمد مختص کبرا شکل دړه نتیجه دا او نتیجه او کسبه دا د یو مدعا لپاره درې دلایل وي اوس خبره دا ده چې عباراتو د متن چې په دې خطبه کې په مقام د حمد کې د الله تبارک وتعالی صفتونه ذکر کړي ذکر صفاتو کې براءة الاستحلال المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت دې عبارتونه کې براءة الاستحلال او براءة الاستحلال د محسنات او معنویه او د کلام نه دی دا په کلام کې معنی پیدا کوي اول د براءة الاستحلال لفظ تحقیق تکوم براءة الاستحلال څه وایي او دلته کې څنګه شي دا براءة الاستحلال لفظ چې والي دا لفظ مرکب دی دو لفظونه یو براءت دی او بل استحلال دې په اعتبار د معنا لغوي سره چې والي د لغوي معنا د مضاف جدا معنا ده د مضاف الیه جدا او چې دا معنا اصطلاحي واخلي نو دا براءة الاستحلال په اصطلاح کې دواړه د یو معنا نه دي یا به د لغوي معنا او د اصطلاحي معنا مناسبت ولټو هر معنا اصطلاحي مشتمله په معنا لغوي باندې سره دا براءة الاستحلال چې لفظ مرکب دی او د لغوي معنا کو مضاف په جدا معنا خیر او بیا به د معنا اصطلاحي سره مناسبت ولري براءة استحلال دا براءت لفظ چې مضاف دی براءت په لغت کې وایي تفوق لغوي معنا براءت څه وایي تفوق ته وایي تدوای خلق کوئی براء الرجل براءة براء الرجل چت شو سړی براءة پوښتې دو سره براءة مفعول مطلق کې تاکید براء الرجل براءة چت شو سړی پوښتې دو سره کله و اضافه کاله اقرانی دې اوچت شي په خپلو اقران په خپلو همزونو اوچت شي دې کې صفات د کمال موجود شي او په اقرانو کې نه نو خلک وایي براء الرجل براءة اضافه کاله اقرانی براءت په لغت کې تفوق او مضاف الیه استحلال د استحلال دو معنی دي یا ماخوذ دی د رؤیة الهلال استحلال څه ته وایي لیدل د میاشتې اوله میاشت لیدل دا نوې ښکاره شي دې ته استحلال رؤیة الهلال في اول الشهر دېمه معنا د استحلال اطلاق کېږي په صوت بچې چې نه د مور نه پیدا شي اواز کې نه دي تم برات هر معنا د معنی نه واخلي دې سره دلالت میاشت اول پوری دی شي دلالت کې مقدار د ایامو او صوت سړي دلالت کې په حیات دا لفظ مرکب چې په اصطلاح د علماء او د
اهل فنونو کې وایي برات الاستهلال په اصطلاح مصنفین چې مصنفین په خطبو د کتابونو کې او په اوایلو د کتابونو کې داسې الفاظ ذکر کړي چې هغې کې اجمالي اشاره وي مقاصد د فن او د کتاب ذکر د الفاظو چې هغه الفاظ دلالت کوي مقاصد د فن او د کتاب الفاظ دا د کتاب چې داسې الفاظ ذکر کړي چې دلالت کوي په مقاصد د فن او د کتاب نو دې ته براءة الاستهلال وایي په اصطلاح اوس د لغوي معنا سره څه مناسبت لغوي معنا خو یو تفوق او بل دلالت هغې سره مناسبت نه کوي کوم مصنف چې په اول د کتاب کې داسې الفاظ ذکر کړي په مقاصد د فن او د کتاب باندې اجمالي دلالت کوي د دې تفصیل بعد الابهامي اول دغه مقاصد مبهم ذکر کړي او بیا یې مفصل کړي او تفصیل بعد الابهام او کای په د دا کتاب فوق شي دې فوق شي په نورو مصنفینو او د دې کتاب فوق شي په نورو کتابو فوق معنا او د استهلال معنا په دوړو معنو کې دلالت ظاهر دی په خطبه کې داسې الفاظ ذکر کړه چې په مقاصدو باندې مقاصدو ته پکې اشاره شوه د دلالت په مقاصدو حاصل شوه اوس په دې عبارتونو کې خو دا براءة الاستهلال بالمعنى الاصطلاحي دا د محسنات معنوي او د کلام نه دی او دا مصنف هم بلیغ دی دی په خپل عبارتونه شرح براءة الاستهلال کوي په دې عبارتونو کې حسن معنوي راشي هغه څنګه دی په دې کې اشارې دي په دې عبارتونو کې اجمالي اشارې دي مقاصدو د دې فن او د مقصود په هر فن کې احوال د موضوع د فن په دې فنونو په علومو کې مقصود کې احوال د موضوع د فن احوال د موضوع د فن مقصودی په فن موضوع د علم کلام ذات الله تعالی او صفات الله تعالی معرفت ذات الله تعالی او صفات الله تعالی علم کلام کې بحث کیږي ذات الله تعالی او صفات او ذات الله تعالی او صفات علم کلام کې ثابت کیږي براهین او عقلیه او نقل موضوع د علم کلام ذات الله تعالی او صفات موضوع مقصودی علوم او دې ذات الله تعالی او صفات د الله تعالی ته په دې عبارتونو کې اشاره الحمد لله المتوحد بجلال ذاته کی على تقدیر ذات الله تعالی ته اشاره ده على تقدیر دغه په کمال الحمد لله الحمد لله حمد دی الله له دا لفظ د الله چې دلته کې ذکر کو حمد او ثابت دا ذات اشاره شو او په المتوحد بجلال ذاته کې یا اشاره ذات سره یا صفات سلبیه او صفات سلبیه صفات مطلقاً موضوع ده دې کې دا تحقیق تفصیل اول فقط
صفات الله تعالی څو قسم دي او هغه صفات ته اشاره شي. صفات د الله تعالی صفات جمع د صفت ته صفت امر قائم بالموصوف ته وایي. صفت ته وایي یو معنا قائمه بالغیر، صفت معنا قائمه بالذات. کومه معنا چې په یو ذات پورې قائمه وي دغه معنا قائمه بالذات. دغه معنا قائمه کله قبیح کله حسن، چې قبیح نو دې ته وصف قبیحه وایي او چې حسن نو دې ته وصف حسنه وایي. وصف قبیحه نقصان دی او وصف حسنه کمال دی. صفت څه ته وایي؟ هغه معنا قائمه بالموصوف. دغه معنا قائمه ان كان حسنا فيكون الوصف حسنا وان كان قبيحا فيكون الوصف قبيحا. ذم وصف حسنه ته مدح وایي، وصف قبیحه چې منسوب دی چې ذم او قبح وایي. نو خدای تعالی جل علی شانه لره صفات او دغه صفات د الله تعالی ابتداء تقسیمی دي. صفات د الله تعالی یو صفات ایجابیه دي او دویم صفات سلبیه. او په دې عباراتو کې صفات سلبیه او ایجابیه او ذات ته هم اشاره ده، خو صفات سلبیه او ایجابیه ته اشاره. صفات د الله تعالی اول دوه قسمه لري، یو ایجابي او وجه حاصلداره دا صفت په خالی نه یا به په مفهوم د دې صفت سلب او نفي ماخوذ وي. دا په مفهوم د دې صفت کې سلب او نفي نه وي. کله دا شک و چې د دې صفت په مفهوم کې سلب او نفي ماخوذ او نفي جزء د مفهوم د دې صفت د دې صفات او کسل جزء د مفهوم د دې صفت نه نو صفت ایجابي. صفت سلبي مثال ليس بجسمنا خدای جسم نه دی، ليس بجوهر جوهر نه دی، ليس بعرض عرض نه دی. دا صفات سلبیه دي. سلب د الله تعالی او تنزیه د ذات الله تعالی د ایجاباتو د دین ضروري دي. ولې ليس بجسم دی جسم نه، لأنه نقص ځکه دا جسمیت نقص دی. وكل نقص فهو بريء عن الواجب. هر نقص چې دی دا بريء دی واجب. نو فالجوهر جسمية بريء عنه. جسمية عيد دی والله تعالى دی عيوبنا بريء منزه. ولې لکه جسم چې یا مرکب دی د اولاد صورت نه په مذهب په خلاصي کو یا مرکب دی د اجزا ولا يتجزاونه مذهب د اهل سنت. هر تقدیر سره جسم مرکب دی او مرکب من حيث انه مرکب وخپل وجود کی محتاج دی او احتیاج خاصه د امکان او والله منزه دي د حدوث او امکان. حدوث امکان عيب. ليس بجوهر جوهر نه دی سلبي صفات جوهري، لأنه نقص ذکر جا جوهریت نقص دی لا صغرا وكل نقص فهو بريء عن الواجب. فالجوهرية بريء عن الواجب وليس بجوهر.
جوهر په دوه اصطلاحو یو جوهر دی په اصطلاح د اهل سنتو کې جوهر په اصطلاح د سنتو کې جز لا يتجزا ته وایي هغه جز د جسم دی ځکه اهل سنت وایي جسم مرکب دی د اجزاو لا يتجزا واړه اجزا دي او دغه اجزا لا يتجزا حادث دي جسم حادث دی مرکب من الحوادث دا جوهر په اصطلاح د علماو کلام کې وایي منطقيان په اصطلاح جوهر دې ته وایي مقابل عارض جوهر که په معنا د قائم دي ذاتي واخلي نو خدای پاک کوم قائم دي ذاتي ظاهر کې څه نقصان نشته ولیکن د جوهر او د عرض الجوهر په اصطلاح د منطقيانو کې مقابل د عرض دی او جوهر او عرض دواړه په مذهب د منطقيانو د اقسامو د ماهیت ممکنه نه د دې مقسم ماهیت ممکنه هر ماهیت ممکنه چې په خارج کې موجود شي لکه محتاج او محل مقایم ته عرض او کله موجود شي په خارج کې او وجود خارج محل مقایم ته نو محتاجه او د جوهر تعریف دی داسې کوي ماهیت ممکنه لو وجدت في الخارج لكان لا في موضوع په موضوع په محل کې منی او عرض څه ته وایي ماهیت ممکنه لو وجدت في الخارج لكان في موضوع موضوع هغه محل ته وایي چې په وجود د محل سره وجود د حال او په عدم د محل سره عدم لکه بیاض شو په جسم د بیاض وجود په جسم کې موقوف پر وجود د جسم او دارنګه دا بیاض معلوم کیږي په عدم د جسم سره جسم رکیږي نو بیاض هم رکیږي بیاض چې بل ځای ته انتقال نشي کولی هغه ته موضوع کوم شی چې په وجود خارجي کې محتاج وي موضوع ته موضوع محل مقایم عرض او چې په خپل وجود خارجي کې محل مقایم ته نه محتاجه جوهر لکه زید جوهر دې چې په خارج کې موجود دي جوهر عرض دواړه د اقسام د ماهیت ممکنه نه دي د اقسام د ماهیت ممکنه نه دي او لا مقسم معنا په اقسام کې ماخوذ دي دواړه والله تعالی خو واجب ممکن دي ته وایي چې وجود او عدم دواړه مساوي نه وجود ضروري نه او الله تعالی خو ځکه جوهریت په الله کې هغه صفت دي او ليس بعرض عرض نه دی ولي لکه عرض په خپل وجود کې محتاج قیام بالمحل ته احتیاج خاصه د امکان ده الله تعالی خو ممکن نه دی دا هغه صفات سلبیه دي ښه چې سلبي په مفهوم کې ماخوذ وي صفات سلبیه دي ولم ملابسه هم قولي دي لکه لا يخاطبوا ولا يتصوروا ولا يتغيروا ولا ينتجوا تعالى عن الجنس والجهاد او ليس شركيت يقول ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا كامل ولا متكمم ولا ذو مكان ولا ذو جهة او صفت ایجادی هغه صفت ته وایي چې سلب ماخوذه په مفهوم د دې دغه څه صفات ایجادي دا صفات ایجادیه بیا په دوه قسمه دي سلب جز مفهوم د دې یو داسې صفت دی چې دلالت کوي په نقصان د موصوف او بل داسې صفت دی چې دلالت کوي په کمال د موصوف هم صفتونه ایجادي چې دلالت کوي په نقصان د موصوف لکه جهل شو عجز شو
وغیر ذالک بخل شو حسد شو دا صفات ایجابیه دي دا موجب نه ذات په دې سره چې یو سړی وستایي یو موضوع صفات تامه بل داسې صفات چې دلالت کوي کمال د موصوف تحقق د هغو په موصوف کې سبب د فخر او د مدح هغې ته صفات ایجابیه مادحه لکه علم او مقابل جهل دا صفت نقصان بصر شو نظر لیدل مقابل عامل د صفت نقصان دی کمال یا سمع شو اورېدل مقابل نه اورېدل هغه کونوالی دی داغه صفات مادحه دي سمع بصر او قدرت او اراده او علم او حیاتم صفت کمال داغه صفات ایجابیه دي په ایجابیو کې مادحه دي او دې صفات ایجابیه او مادحه ته کمالات هم وایي دا دلالت کوي په کمال خدای تعالی جل علی شانه یو صفات سلبي او بل ایجابي ایجابیو کې صفات زامونه الله تبارک وتعالی منزه دي او موصوف دي په صفات مادحه سره مادحه صفات نشته اوس د صفاتو کوم صفات ایجابیه دي صفات سلبیه ته جلالیه نوم صفات سلبیه ته جلالیه نوم جلالیه ورته ولې وایي جلالیه کې د نسبت ته منسوب بسوی جلال او جلال عظمت ته وایي او عظمت ته ذات د الله تعالی په دې صفات سلبیه ولې لکه نقایص د دې ایجابات یا موجب د نقص په ذات د دې ته صفات جلالیه هم او سلبیه ورته او تنزیحات ورته هم وایي دا یې نوموي پاتې شو دا صفات ایجابیه مادحه لکه علم او سمع او بصر او قدرت او اراده شو صفات ایجابیه هم وي او مادحه ورته هم وي او کمالیه ورته هم کمالیه ورته ولې وي کمالیه کې هم د نسبت ته منسوب بسوی کمال او تحقق د دې صفاتو په ذات الله تعالی کې موجود دی کمال لکه چې نقایص د دې نقصانات دي علم او زدي مقابل جهل سمع صفت کمال لزدي موالد فديتا صفات ایجابیه هم وي مادحه ورته هم وي کمالات په دې صفاتو کې یو تقسیم بل هم کوي یو تقسیم د علماو د منطق یو تقسیم د علماو د کلام تقسیم د علماو د منطق په کې دی وی یو صفات سلبیه دي چې سلب محفوظ دی په مفعول دي چې هغې ته جلالیت وي هم او بل صفات ایجابي زامه خو په الله کې شته نه نو مادحه به ترې راوالي او دغه صفات ایجابیه مادحه بیا تقسیموي منطقیه دا بیا په درې قسمه یو حقیقیه محضه دویم حقیقیه ذات الاضافت بل
اضافي صفات جاجا مادها په درې قسم دي په نسبت منطقيات ځان غواړي هغه جلالي او اتفاق دغه صفات مادها صفات کماليه دا درې قسم دي حقیقي محض او حقیقي ذات الاضافت اضافي محض په دې کې وجه د حصر دا دا صفت بخاري دا صفت بخاري نه څنګه دا په تحقق ذهني تعقل او تحقق دواړو کې محتاجي غیر ان تصور به په ذهن کې موقوف وي په تصور د غیر او تحقق به په خارج کې من حيث ترتب الاثار موقوف وي تحقق تو احتیاج تصور به موقوف وي په تصور د غیر او تحقق د دې صفت په خارج کې دا به موقوف وي په تحقق د غیر تحقق د دې صفت په خارج کې من حيث ترتب الاثار موقوف وي په تحقق یعنی په وجود ذهني کې محتاج لري تصور د غیر او په وجود خارجي من حيث ترتب الاثار کې هم محتاج لري وجود خارجي په دوړو نحوي او د وجود کې احتیاج لري دته اضافي څه ته وایي اضافي محض دا محض اضافي دی چې د حقیقت معنا بالکل نشته اطلاق د صفت د الله تعالی په دمن دی وجه من الوجوه حقیقي د صفت اطلاق کیږي مجازا او د دې مثال خي چې په دې کې ډېر حاشیه د صفت دلته کې نسبت ته په مابین د حاشیتینو کې او ډېر حاشیه وته لکه وایي چې رازقیت الله تعالی لزید رزق ورکول د الله تعالی زید دا رازقیت الله تعالی لزید رزق ورکول د الله تعالی زید لره یو رازق او بل مرزوق له او بل رازق الله دی او مرزوق له زید دی او رزق یې خوراک دی او دا رازقیت نسبت ته په مابین د رازق او مرزوق له او تحقق د نسبت په ذهن کې موقوف وي په تحقق د منتسبین باندې او دارنګ تحقق د نسبت په خارج کې من حيث ترتب الاثر موقوف وي په تحقق د غیر رازقیت د الله تعالی ذیل لره دا په خاله موجودي د دې تصور کوي یو د رازق تصور کوي او بل د ذیل او په خارج کې چې دا رازقیت د الله تعالی ذات ته متعلق کېږي دا هم موقوف دی وجود د الله تعالی او وجود د ذات او وجود نو خدای تعالی خو ازلی او ابدی دی ولیکن دا مرزوق له ذات خلق یو په ازل کې نو او رزق په ازل کې نو نو رازقیت د الله تعالی زید در فاضل کی نو زید پیدا کو رزق پیدا کو بلور کدو خو ډک شوی او بیا تش خاص رازقیت رازقیت الله تعالی للتنبیه دا حقیقي اضافي محض تصور په ذهن کې موقوف لري په تصور د غیر او تحقق په خارج کې موقوف لري او دا صفت حادثه ده د دې صفت نسبت چې موږ الله تعالی ته کوو دا د الله تعالی حقیقت حقیقي صفت نه ده په اعتبار د احد الحاشیه یو حاشیه دا نسبت دا صفت په حقیقت کې د مجموع الطرفین صفت ده او په مجموع الطرفین یو حصہ دا حقیقت حادثه د نتیجه تابع ده حقیقت دی اوس کله دې صفت نسبت من الله تکو حقیقتا نشو کولای مجازا صفت په اعتبار حد
دې صفت کې انجام کلاو چې کتابونه ویلي تغییر راځي صفات د الله تعالی کې تغییر نه راځي هغه په کیسې نه اولین کې نه راځي حقیقي محض او په حقیقي ذات یو حقیقي محض هغه کوم تصور په ذهن کې موقوفه په تصور د غیر نه او تحقق په خارج کې من حيث ترتب الاثر موقوف په تحقق وجود ذهني کې په وجود تصوري کې تصور موقوف په تصور د حاشیه او خان نه ده موقوف علی الغیر او تحقق په خارج کې موقوف په تحقق د غیر نه ظاهر کلا نحوه وجود کې وجود ذهني او په خارج احتاج حاصل لري دوی او په دې صفت باندې اطلاق د صفت الله تعالی مثال خیر حیات الله تعالی دا تصور چې کوي په دې کې موقوف په تصور د غیر نه دی او تحقق په خارج کې طرف بلا سره موقوف ولې دا حیات عبارت كون الذات من شانه العلم والقدرة كون الذات بداسي يكسر إذا شان الذات علم شان حياة تستوي كون الذات من حيث شانه العلم هكذا ذات العلم ملوك العلم الحياة دك معنا كون د ذات په داسې حیثیت سره چې د شان د سره علم او دا صفت چې په دې معنا سره واخلي تصور په ذهن کې موقوف تصور د غیر نه دی او تحقق په خارج کې من حيث ترتب بالاثر موقوف دا حقیقي محض دې کې د ذاتیت او د نسبت معنا دی او دا حقیقي صفت الله تعالی دی حقیقي محض او دا خدای حقیقي صفت دی او تغییر نه کوي د خدای تعالی جل علی شانه په حیات باندې تغییر او تبدیل نه وایي هم حقیقي ذات الاضافت حقیقي ذات الاضافت په یو نحوی د وجود کې محتاجه غیر ته نه په بل نه تصور په ذهن کې موقوف په تصور د غیر نه تحقق په خارج کې من حيث ترتب الاثر موقوف دې تحقیقي ذات الاضافت لکه من وجه معنا د حقیقیت او من وجه د اضافت تصور په ذهن کې موقوف په تصور د غیر نه دی او تحقق په خارج کې من حيث ترتب الاثر موقوف په تحقق دا حقیقي ذات الاضافت ذلك بخيلك عالميت او قادريت عالميت هم نسبت ما بين عالم قادريت نسبت ما بين قادر و لكن تصور د دې صفت په ذهن کې موقوف په تصور د غیر عالميت كون د ذات داسې شان د انکشاف معلومي عند كون د ذات په داسې حیثیت سره چې د شان د سره انکشاف معلومي حقوق معلوم موجود چې معلوم موجود دی د انکشاف نه کوي ځکه تعلق العلم بالمعلوم قاطع عالمیت چې كون د ذات په داسې حیثیت سره چې د شان د سره انکشاف معلومي حقوق لا صفت التصور الذهني موقوف التصور معلوم ندي
لیکن چې په خارج کې موجودېږي او اثر د عالمیت کې مرتب کېږي یا وجود ته معلوم وایي لکه تعلقه د علم بالمعلوم دوی لکه عدم ظلمت دی او علم نور دی نو تحقق د دې عالمیت چې په خارج کې راځي من حيث ترتب الاثر اثر د عالمیت انکشاف ته معلوم دی دا موقوف دی تصور ذهني کې موقوف او تصور د غیر نه دی خو په تحقق کې خارجي کې موقوف دی دارنګه دا قاعدیت چې واخلي قاعدیت عبارت دی د کون د ذات نه په داسې حیثیت سره چې د شان له د سره فعل او ترک شان د فصیحت مستعملي استعدادات قاعدیت څه نه وي قاعدیت د حل چې صلاحیت قاعدیت لکه دا ورته چې اول پیدا شي ذکر لري خلال قوت نشي صلاحیت ته غوښه سامان برابر شي دلته تم من قادر على الوجود قادریت عبارت د څه نه دی د کون د ذات په داسې حیثیت سره د شان د سره فعل او ترک یو کار په خپله خوښه کوي یا که نه وي کون د ذات په داسې حیثیت سره چې د شان د سره فعل او ترک عین الاراده دا صفت چې په تصور ذهني کې واخلي موقوف په تصور د مذکور نه دی په تحقق په خارج کې من حيث ترتب الاثر موقوف په مذکور باندې دا عالمیت او قادریت دواړه د صفات حقیقي او ذات الاضافت نشو تصور په ذهن کې موقوف په تصور د غیر نه دی خو تحقق د دې دواړو په خارج کې من حيث ترتب الاثر موقوف په دا معلومه مقصود دیتا حقیقی ذات الاضافت دا هم اطلاق د صفاتو په ضمن حقیقت دی وایي ځکه د عالمیت او د قادریت اطلاق چې په چا کېږي هغه پورې به مقصد کوي عالمیت اطلاق په هغه چا کوي چې په هغه پورې علم کوي او د قادریت اطلاق په هغه چا کوي چې په هغه پورې قدرت کوي دا مشتقات یا علت ته حمل د مشتق جان په دې ته موږ حقیقي ځکه وایو چې د دې په مقابله کې قاضي ملاوي مبادی متقرره فی الذات عالمیت هغه عالم کوي هغه علم او د قادریت اطلاق په هغه قادر کوي چې په پوره قدرت کوي او علم او قدرت چې دا بیا د صفات حقیقي او دې محال حقیقي دې حقیقي اوس خدای تعالی جل علی شانه صفات ایجابیه او مادحه او کې صفات ایجابیه او مادحه منطقيان دي دو اقسام حقيقي محل حقيقي ذات الاضافت حقيقي محل لك حیات حقيقي ذات الاضافت لك عالمیت او قادریت او اضافي محل لك رازقية الله تعالى لكن دا حقيقي محض او حقيقي ذات الاضافت په دې من اطلاق صفات او حقیقت ته هیڅ تغییر ناروا او اضافي محض من اطلاق صفات مجاز په اعتبار د احد الحاشیتین سره باقي کې دغه ځکه چې په کلم کې لا تغیروا لا في ذاته ولا في صفاته دا اعتراض خلق چې توای د خدای تعالی په صفاتو کې تغییر نه راځي یو د صفات د الله تعالی نه حقيقي ذات الاضافي محض اي تغییر راځي
دې بیا دغه لیکي جواب مراد صفاتنا فلا يتغيروا مطلق صفات ایجابیه مادحه نه دي جمهلا یا ذات الإضافة نه اضافي اي تغيير راشي لا دي شغله على صفات عكسيه ده صفات غير الطرفين هذا منطقيانو تک پس علماء د کلام په دې صفاتو ایجابیه او مادحه کې هم یو تقسیم دې پکې بیا د تقسیم دا صفات مادحه ایجابیه لکه صفات زامه خو په کې موجود دي لکه صفات ایجابیه مادحه دوی په دوه یو صفات ذاتیه دي دا تقسیم چې په سلبي کوم راځي صفات سلبي هم ده دې کړی دی په ایجابیه کې سلبي وکړي دغه صفات یو ذاتي دي او بل فعلي دي صفات ذاتیه کوم توجیه چې وجه د حسن دا صفت په خالینی یا په ضد د صفت موجب د نقص په ذات کې یا په ضد د صفت موجب د نقص په ذات کې کچره دا صفت د صفت او د ضد د موجب د نقص په ذات د دې صفات او که ضد د صفت د موجب د نقص په ذات کې نه ونه دي صفات خبره پس دا د تقسیم د علماو کلام صفت د الله تعالی دوه قسمه یو ذاتي او بل فعلي وجه د حسردار راځي صفت په خالینه یا په ضد د صفت موجود نو په ذات ته موجود یا په ضد صفت ضد موجود نو په ذات کچره شک چاول ضد د صفت موجود د نقص په ذات دا صفت ذاتي او که ضد د موجود د نقص په ذات کې نو دا صفت فعلي د زمال دا یو وجه مثال ته صفت ذاتي هغه ته وایي چې ضد د موجود د نقص په ذات لکه علم د خدای صفت ذاتي او نقیض لا علم دی او مصداق د لا علم جهل دی نه دا جهل ضد علم نقیض نه دی او ضد دی نقیض كل شيء رفع نقیض د علم لا علم او مصداق د لا علم جهل دی او جهل ضد دی اوس دا علم چې واخلي دا صفت ذاتي دی ځکه د دې ضد جهل دی او جهل موجب ده نقص یا سمع والا نقیض لا سمع ده او مصداق کی کن او کنواله نقص ده یا بصر ده نقیض لا بصر ده او زد او مصداق اعمال عامل او عامل ضد عامل نقص دک صفات ذاتیه چې ضد د صفاتو موجب د نقص د دې تعریف نه معلومي صفات ذاتیه هغه ذاتیه ليس بجسمنا تفصل هذا او ضد بیا جسمیت دی او جسمیت نقص دی بدا دې ګروپي په صفات ایجابیه او سلبیه مثال صفات سلبیه ټول ذاتیه دي ځکه ضد صفات سلبیه او ایجابات موجود دي
پاتې شو دا صفات ایجابیه. نو په دې صفات ایجابیو کې بعضې ذاتیه دي او بعضې صفات ایجابیه ذاتیه لکه علم شو د الله تعالی، سمع د الله تعالی، بصر د الله تعالی، دا ټول صفات ایجابیه ذاتیه دي. ذات د دې موجب د نقص او بل په دې صفات ایجابیو کې فعلیه دي چې ضد د هغې موجب د نقص په ذات کې. به څنګه لکه رازقیت، رزق ورکول د الله تعالی چا لره دا فعلي دی. ولې لکه د ده ضد نه ورکول د رزق، نه ورکول د رزق څه نه کوسته دی، نه دي ورکوي د فاعل محتاج دی، چالې نه ورکوي. رازقیت دا د صفاتو څه نه دي، فعلیه نه دي. او صفت فعلي څه ته وایي چې ضد د دې موجب د نقص په ذات کې دي. او د رازقیت ضد عدم الرازقیت، نه ورکول دا خو عیب نه دی، نه دي ورکوي که د رزق هغه خوري هر شی فاعل محتاج دی، که ورکوي ورځي، نه ورکوي نه ورکوي. تشکر ملکیت اجازه نه ورکوي. اوس په دې عباراتو کې بل یو تقسیم هم کوي، لکه صفات ایجابیه مادحه چې دي دا یو ذاتیه او یو بل فعلیه، یو پکې دا هم دی په دې صفات ایجابیو کې یو رحمیه دي یو بل قهریه دي. رحمیه هغه دي چې تحقق د دې صفت په ذات کې دا راځي د لطف د مهربانۍ، لکه رحمان او رحیم شو. دا صفات ایجابیه رحمیه دي. او رحمان او رحیم ماخوذ د رحم نه او رحم پیدا کیږي. او نن چې رحمیه هغه دي چې منشأ د تحقق د دې صفت په دې ذات کې لطف ده، لکه رحمان او رحیم او ودود او شکر. او بل قهریه دي، قهریه هغه دي چې موجب د تحقق د دې عدم اللطف او الغضب، چې دا د غضب د الله تعالی، لکه قهار او جبار. دا صفات رحمیه چې پیدا کیږي په ذات د الله تعالی کې د دې سبب اطاعت د امر. کله چې بنده راتله په معبودیو کې نو د خدای په ذات کې لطف پیدا شي، مهرباني پیدا شي. هغه مهرباني تقاضا د تحقق کوي چې د هغې نه تعبیر بالرحمن والرحیم کی یا بالودود کی، او چې څوک ارتکاب د منهي عنه کی هغه سبب د عدم اللطف شي، د هغې نه صفت قهري په ذات کې پیدا شي، د قهار او جبار. دا مې یو تقسیم کوي په صفات ایجابیو کې رحمیه. دا تقسیمات دا وروسته تېره ما وکړه، دا د علماو د کلام تقسیمات. اوس په دې عباراتو د متن کې براءت الاستحلال له دې صفاتو ته اشاره او براءت الاستحلال د محسناتو معنوي او د کلام. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته. دې په ترکیب دا بجلال کې دا جلال اضافت ذات تشیره، دا اضافت یا اضافت صفت موصوف ده. او دا متوحد صيغه د تفاعل له
او ثابت بجلال ذاته کې باول ایصال او سل باب تفاعل چې متعدد شي په باول ایصال سره نو معنا د دې صحیح دا فائدہ کوي تفرد د فاعل او استقلال د فاعل په مدخول د بي دا المتوحد چې د متوحد دی د توحد فاعل څوک دی الله شغل فاعل او د چې متعدد شي په باول ایصال سره دا بجلال ذاته چې دا باب یا باول ایصال یا با تلبس نو کدا باول ایصال شي دا باول تلبس باندې دا اعتراضونه باول ایصال شي دا قانون دی چې صيغه تفاعل چې متعدد شي په باول ایصال سره دا فائدہ کوي دلالت کوي په استقلال تفاعل باندې په مدخول دی فاعل دغه باب تفاعل په مدخول دی کې دا المتوحد معنا المستقل او د دې جلال اضافت دی ذات ته په ترکیب یا اضافت صفت کې موصوف نو اصل ترکیب داو المتوحد فی ذاته الجلیله المتوحد چې دی یو دی فی ذاته په ذات خپل کې هسې ذات جلیل الجلیل اشاره صفات دیم المتوحد چې دی یو دی فی ذاته په ذات خو هسې ذات جلیل په دې عبارت کې بیا اشاره شي نفي د شریک فی ذات د خدای تعالی جل علی شانه سره په ذات کې معنا پیدا شي چې المتوحد چې د مستقل فی ذاته په ذات خپل کې صفت کې د موجود داسې ذات کې او د مستقل په ذات خپل کې خو په داسې ذات اشاره شو نفي الشريك لا شريك له في ذاته الجليلة نفي الشريك في الذات ذات الله تعالى قديم دي او ما ادام لا یو حقیقت نشي حقائق مختلفه ذات ته اشاره شو ها یو تقدیر پکې بلم دي جلال اضافت ذات اضافت لاری اضافت صفت شي موصوف تر بلا مقدس المتوحد وتابع معنى المتوحد في جلال لذاته تابع جر په معنا د سی براشي او د جلال به اضافت ذات ته لا اضافت لاری ترجمه پیدا شي المتوحد خو په قدرت المتوحد چې د مستقل فی جلال فجلال دا جلال چاله لري او جلال به عبارت شي صفات سلبیون معنا پیدا شي چې د مستقل په جلال کې چې دا جلال صفات سلبیه چې دا جلال د ذات يعني لا شريك له في جلاله لا شريك له في الصفات نفي الشريك صفاته سلبية دقه خبره په کمال صفاته دا عطف کو په جلال ذاته باندې د المتوحد تلان دی بشي دې کوم یا د اضافت کمال صفات ته اضافت صفت موصوف ته یا اضافت لاین او په یو تقدیر سره نفي شریک ذات ته اشاره ده په بل تقدیر سره نفي شریک صفات ایجابیه ته اشاره نو بیا د شي
المتوحدو چې دی مستقل دی څنګه د باب تفاعل چې متعدي شي په باب الاتصال سره دا دلالت کوي په څه استقلال د فاعل باندې په مسؤول دی خلق توحد زيد بالمال لا شريك له المال وحده له مال واجب خذ دا كمال صفاته جاءت شيء جلال ذاته متوحد دلان دي بشي لك دا قانون دي چې دواخر ما قبل ما توفنا عليه معتبر المتوحد كمال صفاته صفات الموصوف المتوحد في صفاته الكاملة المتوحد چې دی یو دی في صفاته صفات خپلو کې د صفات کامل المتوحد في كمال للصفات المتوحد چې دی یو دی في كمال فكمال دا کمال صفات دا اضافت لامی شو او اضافت صفات چې موصوف سره تقدیر پیدا شي المتوحد چې دی مستقل فی صفاته الکامله و صفات خپلو کې چې کامل لیکن دا دو تقدیر جوړیږي یا اضافت صفت موصوف تا یا اضافت دې کې په دواړو تقدیرو کې اشاره نفي د شریک ته د صفاتو ایجابیو کمال چې شمرات صفات المتوحد چې دی یو دی اضافت صفات موصوف اته کې یو دی المتوحد چې دی مستقل یو دی صفاته صفاتو خپل هڅه صفات ده مستقل په صفاتو خپلو کې کامل ده صفات کامله عبارت دي ایجابیه نه لا شریک له فی صفات د دې صفات ایجابیه په بل چا کې ولی کله چې علم دی قدرت او سمع او بصر او د خدای علم او قدرت او سمع او بصر په ادم کې نشته ولی دا صفات په ادم کې موجود دي نو حادث په خدای کې چې دا صفات موجود دي قدیم او که اضافت لامی کې نو بیا به داسې جوړه المتوحد فی کمال دی متوحد دی په کمال لصفاته چې دا کمال صفات متوحد دی په کمال کې کمال چې ذکر صفات صفات دا کمال د صفات بیا هم نفي د شریک صفات اشاره ده خو صفات المراد صفات شریک ذات په دې احتمال کې نه راځي هغه مخکې عبارت کې یو احتمال د نفي د شریک ذات او بل احتمال د نفي د شریک صفات یو په دې کې دوه نفي د شریک صفات اضافه لامی شي او که اضافه صفات المتوحد في صفاته الكامله یو د صفات خپلو کې د صفات خدای مجرد مستقل په صفات کامله او د صفات کامله او که اضافه لامی شي المتوحد في كمال للصفات د صفات کمال او د سره په صفات کمالیو کې څوک شریک نشي ولی علم او سمع او بصر صفات الکمال خدای کې مشته په بندیانو کې مشته بنده او عالم یې سمع او بصیر سمع او بصر ولیکن خدای تعالی جل علی شانه علم او سمع او بصر دوام او بقا لري د خدای تعالی صفات دائم قائم او شامل دي د خدای علم قدیم دي او شامل دي بكل شيء او د بنده علم حادث دی او بعض الاشیاء
کامل کمال دی کمال د خدای تعالی صفات کامله په چا کې نشته په دغه کیفیت سره په بنده کې نه دي موجودو بس یو خبره زمانه اوس پاتې ده او دا المتقدس فی نعوت الجبروت دا اشاره ده صفات قهریه المتقدس فی نعوت الجبروت اشاره ده صفات قهریه دا ټول برات دي لکه قهار او جبار او استعلان